نو څوک چې خبره کوي او یو میشن راچوت کړی دی ته دا خبره واوره چې دا سړی دا خبره کوي دا د کوم ځای نه کوي زما خلاف ته کنه دا رښتیا او دروغ په منځ کې څلور ګوتې فرق الله غینه بته یو سړی په خبره کې نقصان او پیدا ګوري چې تا ته پته ولګي دا چې دا سړی کوم خبره کوي او تا واورید نو ته وسوي چې او نقصان دې کې پیدا اخره کوئی کنه دا رښتیا او دروغ په منځ کې څلور ګوتې فرق چې خواږه واوري دروغ چې سترګې ویني رښتیا یې یک څلور ګوتې فرق راځي نو مونږ خدای اورېدو خبره پسې روانو بس تورم د کاشه وار کړی مونږ چې وجنې بس د دروغ خبره اورېدلې خو چې په خپله ما ولیده او په خپله مې دې په خپلو غوږو واورېده نو خبره کې نقصان هغه نه نو څوک چې څه خبره کوي او یو میشن یې راچوت کړی دی ته د هغه خبره واوره چې دا سړی دا خبره کوي دا د کوم ځای نه کوي زما خلاف ته که نه ده دا اورېدو په خبره پسې مزه لاړ شه هغه ته کښېنه هغه واوره چې دې څه وایي چې تا واورېده د هغه خبره او د هغه په خبره کې څه نقصان نه نو ویل او منظور یې که قبول یې که په خبره کې نقصان و بس ویې غورځوه خو چې تا د چا خبره اورېدلې نه ده او درېمګړي تا ته ووایي د بل ځای نه چې دا خبره یې کړې ده او دا داسې غلطه ده نو د هغه په خبره پسې مزه ځکه د اورېدو او د لیدلو په منځ کې څلور ګوتې فرق یا د رښتیا او دروغ په منځ کې هم دغه څلور ګوتې فرق نو چې چا خبره وکړه نو هغه ته غوږ کېده چې دا دې څه وایي